چونکه د غټ اختر مبارک ورځ ده او په دې ورځ باندې دوا اهم ترین عبادت په مسلمانانو لازم دي. یو د امت په صاحب نصاب طبقه باندې قربانی ده او د دینه علاوه په تمام امت مسلمه باندې د غټ اختر مز ادا کول دي. نو قربانی چونکه ډیر عظیم عمل دی، د قربانی یو اهم رکن الله رب العزت په دې آیات کې ذکر کړي چې الله رب العزت ته د قربانی د ساروی غوخي او ویني نه رسی او نه الله ته د دې سيزونو ضرورت شته، ولکن يناله التقوى منکم، زمونږ او تاسو تقوا الله ته رسی، پرهیزګاری، للهیت، اخلاص، خوف، چې د دې قربانی نه زموږ مقصد څه دی؟ آیا د الله رضا مقصد دی او کنه شهرت مقصد دی؟ د نبی علیہ السلام اتباع مقصد دا او کنا خودنا ریاکاری مقصد دا؟ دک یو عظیم پیغام بده آیات کې راکړي چې قربانی کې مقصد بدوي چې الله راضي شي، دا الله په یو حکم باندې عمل کوم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکه طریقه باندې عمل کوم. نو چې کله دا للهیت او اخلاص وی نو بیا د قبولیت مهر په لګي. كذلك سخرها لكم، اوندک وجه د چې الله رب العزت دا حیوانات چې دي د قرباني دا الله ستاسو تابع ګرځولې دي. ماشوم سره د غټ حیوان پړی وي او ورپسې را روان وي، تابع ګرځولې دي. پاکم طرف چې بوزي بوزي اعلان کې کو دا روان شو سرکش شو نو په لسو کسانو باندې یو سر دی راټینګ نه دل الله دونه طاقت ورکړي دي. خدا دا الله د طرف نه تابعیت مهر په لګېدلې دي چې دا په زما د بندگانو تابع وي. بعض حیوانات لا داسې وي چې د ذبح پټن کې په خپل سم دي، دا د تابعیت اعلی درجه ده. لتکبروا الله على ما هداكم، سونه بهترین رهنمایي زموږ رب ذوالجلال کړی دا چې بده معنی د رب ذوالجلال تکبیرات تشریق د الله لوی بیان شي، تکبیرات ذکر شي، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. فدغه نارو سره زموږ استاد قرباني دي. دا د ابراهيم عليه السلام دا غزوه د ذبح هغه پس منظر چې د مستوس مخه دی. دا یو د سند چې یو رواج دی، بس ساروی را ولا ذبح کا وخت لکه تقسیم کا باقی ډیر ځان سره نه 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 نه، دا موږ یو عظیم عبادت باندې عمل کوو. دا زموږ د مسلمانانو یو عظیم تاریخ پروت دی. دا غ تاریخ یا دهانی دا د انسان قربانی وا، خو الله کا قربانی دومره خوښ شو چې په موت باندې مزید احسان دا وکړي نه بل بچي نه حیوان ذبح کا. خدا د بچی د ذبح حکم نو سبم کول او موږ ډیر کمزوري یو. ابراهيم عليه السلام خو د ایمان په اعلی مقام په اعلی درجه کې هغه د خپل زینم ورته ورو، مونږ خو د سینو شو کولې. الله په موږ احسان وکړي چې د زوی په بدل کې د حیوان انتخاب وکړو. دا قربانی چې دا په زمانه د جاهلیت کې هم د عبادت ګڼل کېدو، خو فرق دا دی چې هغه به د بوتانو په نوم قربانی کوله او موږ الحمدلله د الله په نوم باندې قربانی. اوس هم نور د مذهبونو شته په مقدس مکه چې مذهبي تور سره قربانی کول او یو خپل عبادت ګڼي، خو فرق سره چې څوک د مسیح په نوم باندې کوي، څوک د بوتانو په نوم باندې کوي، څوک د باباګانو د اولیاء په نوم باندې کوي. او د مسلمان شان سره دا د الله په نوم باندې کوي. وبشر المحسنین، الله فرمایي چې دې احسان کوونکو ته نیکی کوونکو ته زیری ورکې. دا نیکی کوونکو څوک دي؟ مفسرین فرمایي هغه خلک چې د قربانې په وخت کې صرف او صرف د الله نوم اخلي. دا محسنین دي، موحدین دي چې الله یو غني. د ذبح په ټیم کې وایي بسم الله الله اکبر. دا الله نه علاوه نه د پیغمبر نوم اخلي، د سينوي چې بسم محمدن. دا الله نه پس په تمام مخلوقاتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اعلی مقام د اچا نشتا. او خدا دی ول د ذبح په وخت چې بسم محمدن قربانی لاړه تبا شو. ولی الله توحید کې ځان سره څوک شریک نه غړي. بسم الله به نو قربانی بس کېږي. یا د فلانی بابا په نوم باندې ذبح وکا، د فلانی پیغمبر په نوم باندې ذبح وشو،
دا څه قسم قرباني الله ته قبول نه ده. دا حیوان مردار شو، د صاحب نصاب ذمه فارغه نشو، دوباره به قرباني کوي. نو اهم پیغام پکې څه شو چې د قرباني په وخت کې زموږ نیت سوي خالص ته الله رضا، د غیر الله سوچ پکې نه وي. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، زما قرباني، زما منز، زما زندگی، زما مرګ، دا ټول پټول د الله د پاره دي. او طریقه به سوي، طریقه به د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم